الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه ومن بهديه مهتدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا صدق الله العظيم صاحب صدر بسٹیج بادناس علماء کرام او دل کی مروت دیر درنو مشرانو دما اخلاص منو ملگرو مسلمانان ورونو بزرگ میدان چھے ما ډیر جلسی لیدلی دی خدا نن اجتماع او په دغه اجتماع کې دا تاسو دومره دروند شرکت دا شرکت انشاءاللہ تاسو تاریخ پہ انشاءاللہ یاد لري تر اشارے کسا اور تیرہ دا بتبر موارد ہو کہ تاز ہمت اکلا ہے ہر تاریخ پانے میں تماشا گور انشاءاللہ امام محترم ورونو دا وطن دا خاورا او بدغ خاوری باندې آباد قومنا او د پاره جمعیت علماء اسلام نوع جماعت ندا دا جماعت لسلو کالو نزیاد تاریخ لري دغ تاریخ سے دغه جماعت خپل قربانیان لري الله کولار کې او د وطن د آزادۍ لپاره زرګونو شهادتونه لري د مېند خیل قربانیان ورکړي او دا خاوره آزاد کړي دا او چې پیرنګینه مردا خاوره آزاد ورا او د دې دلته مش پرنګ باندې وارثان پاتې او د پیرنګانو وارثانو دا خیال وو چې موږ به دا قوم دغه غلام ساتو دا قوم با ټول عمر د موږ عبادت کوي دا غریب قوم با ټول عمر مختصر ټیټ ولای لیکن جمعیت علماء اسلام یو اوږد جنگ شروع کړ او دا جنگ
حضرت مفتی صاحب رحمه الله په وخت کې په داسې انداز شروع سه چې نن موږ هغه ورځ ولیدله چې دغو خلکو د پیرنګیانو وارثانو نه قوم آزاد سه او انشاءالله اوس په دې نه بعد دا قوم دوی په غلامۍ کې نه راځي او نه به موږ دوی ته دا حق ورکړو چې دا قوم دوی بیا غلامان وي. ورونو ازادي ډېر لوی قیمت دی. الله رب العزت فرمي فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة چه واری یو مسلمان بدغه سخت لارې ورننوت او ته خبرې چې دا سخت لار کومه لار ده شریعت نه تعبیر وکړو په سخت لارې لکه د غري و پیل چې هغه شي لاندې بوټي هم غنه اغزي هم یې بچي کانی بچي زغري بچي هر مشکل په راځي دغه لارې تعقب وای دغه لارې اوله تقاضا څه شي فق رقبه انسان غاړه لګوي اوله تقاضا د دغه دین اسلام او په دغه لارې باندې سفر دا د قوم ازادي ده ګوره په کومو نارو باندې دغه ورته پور دي خلکو غلامان ساتلو ووټ په نه غوښته ول هر کار به ولاړو دې خلکو ته وایا چې ما ووټ ته ووټ اچوي او دا غریب خلک په پابند وو دې تر مخ خدا ځکه اسلا کوله چې تا ته ووټ درکړي دا اختیار الحمد لله دا نسل دا شاید د تاریخ نه د خبر ونن تاسو په خپل سترګو باندې وینو خاص په مخامخ ځای سي خاص په مخ خبر کولای سي خاص د ویره د خاله نه منل دا ورشته د جمعیت علماء اسلام د ښکارا کړ امام محترم ورونو دا یو تحریک ده دا مثال لري دی سمندر د لهرونو ورو رواني کله ورکسي بیا ښکارا سي خو ساحل رحم حالت دا په سمندر کې د غټ تیږې وستل لدي چې جرم مواد راځي او بیا غلط دا تحریک روان ده د پاکستان چې انځه بیا کال مشتر کړ دا چې لړ عمر نه ده چې کوم خلکو پاکستان جوړ کړو نن چې راما پنځمه پیړۍ روانه ده تر چلنه پنځمه پیړۍ پورې موږ په دغه وطن کې لا تر اوسه پورې نه ازادي ومنګله نه مو خوشحالي ولیده نه معاش ولیده نه اقتصاد ولیده نه روزګار ولیده نن هم نظریاتي لحاظ سره قوم ولې وایي چې د ما د اسلام تند نه ده ماته پنځه اویا کالو چې زما د نوي نسل د خپل دین تند نه ده ماته سوی او بیا پنځه اویا کالو نه بعد نن ما روزګار ما نوجوان بې روزګاره ده هغه وایي ما روزګار فیصله بچو کوي ما مستقبل بچي زړو خپل وخت تیر کړ د ما مستقبل بچي د پنځه اویا کالو نه بعد هم ما خپل مستقبل نه مطمئن نه کړل دا نن هم پریشان ده چې د واده روزګار زندگی په
वारी पता मुल्क से आज़ादी नस्ता बया पता मुल्क के दे इस्लाम मुतालिबों में दस्तूर मौजूद था, दे शरीयत मुतालिबों मौजूद था, रोजगार मसला था, इस्लाम बुनियादी खबरा कि फक व रक़बा दियो गुलाम गाड़ आज़ाद अवल और इत्आम फी यौमिन ज़ी मसग़बा और दिल लोड पर रोज़ बांधे चाहता बड़े वर कवल खेट है डकसी जब माश इंतजाम उसी जो रोजगार इंतजाम उसी और बया अगर गरीब तबका मफलूकुल हाल तबका खान और पर ठोके गई सरमायादार और पर ठोके गई जान गुलाम बोली लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत और कलाम पाक के दा एहसास और कई तब मफलूकुल हाल तबको अगर यतीम चिबाद कराबतदार है हुई पुलवाल दे हुई और आगा मिस्किन और गरीब चिजामन लरी फट खार वादे का कर जैसे जिंदगी ते रही अल्लाह रब्बुल इज्जत तो अहमियत वर कई चुपतो नजर उसाते जमीयत उलमा इस्लाम जितने के तबके नुमाइंदगी करे जा और दो सालिमानो ना चिताने जामे इस्तनी थी ते खार फटकड़ाए ता यतीम दे मुंजलास सब बदल दो निशा जमीयत उलमा इस्लाम ता मकसद पूरा करे जा और इंशाअल्लाह सब बेहतर करेगा। मेरे मोहतरम दोस्तों, मेरे भाइयों, हम मुसलमान हम नमाज भी पढ़ते हैं, हम कलमा भी पढ़ते हैं, हम रोज़ा भी रखते हैं, ज़कात भी देते हैं, हज में भी जाते हैं। सारे आपके ज़ाती मामला हर एक को इबादत अल्लाह नसीब। हम अपने घरों में खानदान में निकाह ब्याह भी किया करते हैं, हम अपने खानदानों में मिरास में तकसीम करते हैं। ये हमारा ज़ाती और ख़ानदानी मामला है। पाकिस्तान का मसला क्या है, मुल्क का मसला क्या है, कौम का मसला क्या है, कुरान करीम की रूह से और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की रोशनी में दो बातें। सबसे पहली बात कि हम इंसानी हुकूक को तहफ़्फ़ुज़ दें, इंसान की जान और जानी हुकूक को तहफ़्फ़ुज़ दें, इंसान के माल और उसके माली हुकूक को तहफ़्फ़ुज़ दें, इंसान की इज्जत और आबरू और उसके हुकूक को तहफ़्फ़ुज़ दें। सबसे पहली चीज अमन। अमन तब आएगा जब आप हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करें। और दूसरी बात कि मुल्क की मईशत ठीक करो, लोगों को रोजगार मुहैया करो, भूख और अफलास को खत्म करो, महंगाई को खत्म करो। 75 साल के बाद आज अपने गिरेबानों में झांको, सोचो जरा कि क्या आपके माहौल में अमन अमान है, क्या हमारे माहौल में आज हमारी रोजगार ठीक है, मार्च ठीक है, जनता को वतन के अमन स्था हर खड़ा जिसे बोल को रोजी फिक्रमंद जो शाम को जरूर रखो नंद पाकिस्तान मईशत कम जीता वरस चेवारी अमन नस्ता ब्या जब मुल्क माश खराब था, खल को रोजगार नस्ता, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत वाज़ेह तौर पर फरमाने दी ज़रबल्लाहु मसलन क़रियतन कानत आमिनतन मुतमइन्नतन यातीहा रिज़्क़ुहा रग़दन मिन कुल्लि मकान फकफ़रत बिअनअमिल्लाह फ़अज़ाक़हा अल्लाहु लिबासल जू'i वल ख़ौफ़ बिमा कानू यस्नऊन। अल्लाह ताला जगह आबादे मिसाल और कही चल तो अमन हम वो इंसानी हुकूक महफूज हुआ, जान माल और इज्जत और आबरू महफूज हुआ और अमन सुकून हो और जका चीज़ दो रोज़ी बा लहर तरफ न रसेदा माश के खुशहाल हो कुछ कला खल को
ناسوت او دغه نعمتو قدر نه وکړو یا الله پاک دې دوه قسمه عذابو فضل وکړي یو لوږه او بل بدوجه دا نن چې موږ باندې کوم حالات دي او کوم حالات سره موږ پاکستان چې مخامخ یو لږ په خپلو غریوانو ته سوچ کوو چې دا موږ باندې ولې راغلی تحریکونه په یوې ورځې سر ته نه رسېږي اوس خو یو وار یو سړی منبر کو او منبر اسمبلې ته لاړ شي د دې اسمبلې په طریقه کار باندې هم نه پوهېږي نوی ورغلی درې څلور کاله خو په زده کړه کې تېر شي بیا تر اسمبلې ورماتې شي بیا چې واپس راشي بیا خلک ګیلمني ما ته د سکیم نه وکړلی ما ته د مشرو نه سره ما ته دا کار نه وکړه ما ته دا کار نه وکړه خبره بنیادي دا ده چې ووټ او الیکشن بلدیات هم ووټ لري صوبایي اسمبلی هم ووټ لري قومي اسمبلی هم ووټ لري زه چې بلدیاتي الیکشن کوم ما ته هلته هم دغه مسله درپېښئ چې ما زوی نوکر کا ما ته هلته هم دغه مسله درپېښئ چې ما ته پرشر پمپ راکړه ما ته هلته هم دغه مسله پېښئ چې ما لاره پخه کړه ما ته هلته هم دغه مسله پېښئ چې دا مسله او هغه مسله او چې زه صوبایي اسمبلی ته ځم هم ما ته دغه مجلس چې زه قومي اسمبلی ته ځم ما سره په دغه خبره باندې خلک بحث کوي دغه لیول چې فرق هم لري او که نه وروڼو دغه خبرې ته هم سوچ کوو چې په دغه پارلمنټ کې د جمعیت علماء اسلام جنرال ممبران یو زمانه وه چې موږ به د څلور کسان تر اتو کسانو پورې اوس زیات نه زیات 14-15 خبرې اسمبلۍ پورې تاسو ته نه ده معلومه چې هلته څه نه کېږي هلته هغه بلان راځي هغه قانون راځي چې نه د الله په لارې باندې دغه ته لاري او نه د پیغمبر په لارې باندې ورته لاري دومره لویه اسمبلۍ له خلکو ډکه او بالکل د قرآن او د سنت خلاف قانون سازي لیکن تاسو د دغو لږو ملایانو او د جمعیت لږو ممبرانو همیشه د دغو لار نیولې ده او الحمدلله د قرآن او سنت خلاف قانون سازي نه ده کړې تاسو خپل سوچ وکړو چې یو داسې حکومت چې هغه حکومت په دغه ایجنډې راغلی چې زه به د پاکستان معیشت تباه کوم یو وخت و چې موږ پاکستان ته میګا پراجیکټ راوړو دا سی پیک دا د هغو میګا پراجیکټ برخه وه دې سره روزګار زیاتېږي دې سره تجارت زیاتېږي دې سره کاروبار زیاتېږي راتلونکو نسلونو لپاره موږ انتظام کوو او یو حکومت راغی دا ټول شیونه باندې تالا وکړه پیسې دا کومه سیپیک چې موږ په علاقې کې رسوې ده دغه پیسې وتلې وې بلای بند کړو دا بنو په دغه ایجنډې راتلل او په دغه ایجنډې باندې حکومت کول چې زه به د پاکستان روزګار ختمو د خلکو روزګار به ختمو اعلان چې کړی و تر ووټو مخکې اعلان دا کړی و چې زه به 1 کروڑ نوکریګان خلکو ته ورکوم 1 کروڑ خو د کور پاتې شي 10 نوکریان چاته ورکوم ویلې زه به 50 लाख کورونه به خلکو ته جوړوم کورونه 50 लाख جوړ نه کړل رنګ یې کړل او بیا
ملک درجی تر ورساو چې د مارونو هر کال بجٹ پیش کیږي چې پاکستان جوړ شوی ده هر کال بجٹ پیش کیږي لیکن دا تاریخ د پاکستان چې اول وار وصل چې موږ د پاکستان د سالانه بجٹ د ترقۍ شرح هغه زیرو نه لاندې کال کې ترقی کیږي 1% تر کال کې ترقی کیږي 2% موږ په وخت باندې 4% ته رسیدلې و او دغه ترقی شرح د بنگلاديش هم دغه ترقی شرح د انډیا هم دغه ترقی شرح د چین هم دغه ترقی شرح د پاکستان هم لیکن پاکستان ترقی راوسته د زیرو لاندې وګرځي بیا دا خلک وایي چې خلکو ته نوجوانانو ته ازادي ورکړو اوس په جیل کې پروت ده اوس وایي موږ مظلومان اوس په جیل کې پروت ده اوس وایي موږ مظلومان خبره بنیادی دا ده مجلس ولر جان سره پوي کو بیا له هغه بعد دا مجلسونو باندې تاسو نه خبرئ ناره یو رنګ وي ناره داري چې ریاست مدینه اوس په ریاست مدینه پر ریاست باندې راځي مدینه خو الله خبره په ریاست کې کېدای په دې چې معنی بچا پوښتنه ورنه وکړه چې ریاست مدینه څه شته وایي وی ریاست مدینه دې ته وایي چې قانون ته ټول خلک راغلي بیا چې قانون چې په دې باندې کیس راغی بیا عدالت ته لاړ چې نه دا نور خلاف کوي دا مجرمان دي ما په قانون نه راوړي قانون ما خلاف حرکت نه راځي اوس چې نن د خلاف قانون په حرکت کې راغی اوس وایي زه مظلوم یم دروازه مقدمات قربان څنګه دروازه مقدمات دا خپل پارټي خلک تا خلاف مدعیان دي دا د بار نه کومه پیسې راوړې و هغه د فډل او اسرائیل له جوړه پیسې راوړې د اسرائیل ایجنسی موساد له جوړه پیسې راوړې ده 29 लाख डॉलर और ज्यादा पैसे तो इसराइल वर्गीण दी पार्टी